أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة دا مدنی سورت ته او مدنی سورت تاسو ما ویلو چې دا هغه سورتونو ته ویل شي چې کوم بعد الهجرت نازل شوي. د هجرت نه وروسته چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغه ته مدنی وایي. سورة البقرة مدنی سورت دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. په دې سورت کې 286 آیاتونه دي، یعنی 280 آیاتونه پکې دي او 40 پکې رکوګانې دي. دا سورت په ثابت قرآن کریم کې اوږد سورت دی او دې سورت ډېر فضایل راغلي دي او ډېر برکات د دې سورت په باره کې راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو خپل کورونه قبرونه مقبرې مه جوړوئ. تاسو په خپل کورونو کې تلاوتونه کوئ، سورة البقره به کې وایئ، نفلونه به کې کوئ. نو سورة البقره دا چې په کوم کور کې سحر ویل کېږي یا په ثابته ورځ کې هر ټیم، دغه کور ته شیطانان، جادو، کوړې منترې دا نشي داخلېدی. الله به دغه کور د جادو نه، د کوړو منترو، د شیطانانو نه محفوظ ساتي. سورة البقره په دې سورت کې 10 آیاتونه دي چې دغه 10 آیاتونه څوک ماښام ولولي په خپل کور کې یا سحر ولولي نو هم دغه کور ته به شیطانان نه داخلېږي، شیطان نه به دغه کور محفوظ وي. د شیطان د وسوسونه او د شیطان د غلطو وسوسونه به دغه کور محفوظ وي. او دغه 10 آیاتونه په دې سورة البقره کې موجود دي. 15 آیاتونه هغه د اولنی آیاتونه دي، د الف لام میم نواله او اولئک هم المفلحون پورې، دا 15 آیاتونه. او 3 آیاتونه هغه د آیات الکرسی یو آیات ورپسې 2 آیاتونه د خالدون فیها خالدون پورې 3 آیاتونه دا دي. او 2 آیاتونه د سورة البقره په اخره کې دي، آمن رسول نواله او کافرین پورې، فانصرنا علی القوم الکافرین پورې. دا 2 آیاتونه او 3 آیاتونه د آیت کرسی نه خالدون پورې، 15 ولني 15 10 آیاتونه. چې څوک لولي د باندې به هېڅ جادو، هېڅ کوړې منترې نه به اثر نه کوي. دا کور کې به هم الله خیر و برکت او د کوړو منترو نه دا کور به الله محفوظ ساتي. بل په دې سورة البقره کې یو داسې عظیم الشان آیات دی چې هغه په دې ټول قرآن کریم کې ځلیږي. د ټول قرآن مجید کې دغه لوی آیات کې په نسبت د الله ته د هغې مرتبه ډېره چوته ده او د الله پکې ډېر زیاته بډایي او شان بیان شوی دی چې هغه آیات په دې سورة البقره کې موجود دی. عظیم الشان آیات دی چې هغې ته ویلی کېږي آیات الکرسی. آیات الکرسی دا په دې سورة البقره کې ده.
نو دا په ټول قرآن کریم کې داسې آیات ته چې دین افضل آیات بلو یعنی په دې باندې درجه بل آیات نه لري نو ټول قرآن مجید افضل دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الف لام میم الف لام میم دې ته ویل کېږي حروف مقطعات مقطعات معنی جدا جدا الف جدا ویل کېږي لام جدا ویل کېږي او میم جدا ویل کېږي د دې حروف معنی دا قران کریم کې ځای په ځای راځي کله به الف لام میم راځي کله په الف لام را راځي کله به ح میم عین سین قاف راځي یا به کافها یا عین صاد راځي یا به ح میم راځي یا به نون والقلم راځي یعنی ځای په ځای به داسې یا قاف جدا جدا دا لفظونه به د قرآن کریم کې ځای په ځای راځي خو د دې حروف مقطعات معنی جدا جدا د دې په معنی باندې د الله تعالی نه علاوه هیڅوک هم نه پوهېږي علماء کرام او مفسرینو او محققینو چې کومه معنی د دې کړي دي د خپل رأی ورکړې ده او نو دا نه و چې د دې حقیقت باندې مبني دی بلکې هغه تمثيل تنبیه تسهیل لپاره اس یو مثال لپاره ورکړي دا و د داونه کې چې موږ د دې حق ته ورسېدو موږ د دې حق معنی بیان کړه نو الف لام میم د دې حقیقت د دې په معنی باندې صرف الله پوهېږي او بعضې مفسرین دا راغسي دي چې وایي چې دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو راز دی چې دې امت ته هېڅ پته نشته د دې پته په قیامت په ورځ باندې کې دا څه راز دی لکه یو کوډ دی کوډ او بل دا چې انسان چې کنه انسان د خواهش که نه لکه زمونږ یو استاد هغه به وي دا انسان چې دی د هر شي طلبګار دی دا چې څه شي واوري که نه یا څه شي وویني طلبګار دی چې یا څه شي نوم واوري چې یار داسې ما ولیدل لکه دا قرآن کریم ټوله معنی ذکر شوی ده تفسیر ذکر شوی دی خو الف لام میم معنی نه دی ذکر شوی دا د انسان باندې الله طرف یو امتحان هم دی یا دا انسان څه کې د دې معنی تلاش کوي که نه ځکه چې معنی ما دنیا ته نه ده لېږلې لکه دا ماشوم دی مثلا دې ماشوم باندې زه دا خپل څادر واچوم او دا دیوال د ولا خوا مخ کړم چې یو په دروازه را دننه کېږي ګوري بچیار دا به څوک وي هم دقه دی عیان دی ټول به ګوري چې دا څوک دی دا د څادر ډوب په سره کړی دیوال دې مخ کړی ښکاري نه دا سړی دا تله زړه کې راځي چې دا ما ولې دا چې فرشته راغلی ده دا چېرته نور چېرته دې خبرې څوک راغلی سړي دا خواهش چې داسې ما ولې اچھا رامه کې هم دقه عیان بل څوک نه دا صورت دا کم د الف لام میم چې دي که نه دې حقیقت الله موږ ته نه دی ښودلی نو د بعضې زایغین معنی کم کاږه خلک چې هغه په قرآن کې کږلیچ لټوي نو هغه اکثر دې خپله معنی ذکر کوي چې دا معنی ده دا معنی دا معنی ده لکه یو خو تاسو مې علما چې کوم هغه تمثیل هغه یو مثال کې هغه دا حق نه و چې موږ دا حق دې معنی کوو هلته خپل یو رایې پیش کوي نور هغه دا نه و چې موږ حق ته رسېدلي یو نو هغه دا کوشش کوي چې الف لام میم دا به څه وي دې لاندې به څه دې کې به څه الله پټ کړي دا یو کوشش کوي بهرحال د دې کوشش او د دې په تحقیق کې پرېوتل نه دي پکار چې د دې به څه معنی دا څه لپاره ذکر شوي دي د دې معنی صرف الله ته معلومه ده ذلک الکتاب ذلک دا اسم اشاره ده خو د بعید دپاره تاسو زه په الاصم الفاظو کې یم د عربو دا طرز وي چې هغوی کله یو عزتمند شي ته اشاره کوي که نه عزتمند څیز ته نو لرې اشاره ورکوي لرې نږدې نه ورکوي چې دا وایي هغه تلکه په معنا لرې کوم د هغوی دا بس دغه دی چې کله یو عزتمند او مهذب شي ته اشاره کوي چې یار د پلانکې سي نو داسې لرې اشاره ورکوي د هغې د عزت د وجې نه خو مراد یې هم دقه څیز وي خو لرې اشاره ورکوي دغه شان د ذالک الکتابو دا یعنی دا کتابو ذالک معنی دا الکتابو دا کتابو نو ذالک د لرې دپاره دی نو د ادب لفظ الله پاک دلته راوړی چې دا کتابو د کتاب لویوالی بیان کړی دی
الکتاب کتاب نه مراد دا قرآن کریم دی دا قرآن کریم ځکه دا کتاب هم دی او کلام الله هم دی لا ریب فیه لا ریب لا نفی دا لا معنا نهی نفی لا ریب الریب ویل کېږي شک ته شک او شوبه الله پاک اول کې دا ذکر کړه چې لا ریب هیڅ شک او شوبه نشته فيه په دې قرآن کریم کې یعنی که سړی دا قرآن مجید ولي داغه د ذهن نه دا خبره اول چې داغه ختمول پکار دی اوله ختمه شوه چې کوم قرآن چې زموږ مخې ته پروت دی په دې کې ګوره هیڅ شک شوبه نشته شک هله پیدا کېږي چې کله دا خبرو کولو والا د په خبرو کې احتمال او شک کمزور یا چې کوم کار کوي دغه کار کې شک وي سبق ته ګوري خان عمر په سبق درال کم څوک چې کم خبره کوي په خپل کلام کې د شک وي او په خبرو کې د شک وي دا ګوره د الله نه علاوه چې څومره انسانان دي هغه چې کله ځان نه خبره کوي کنه په تحقیق سره کوي نو هغه په پوره ګمان دا نشي ولا تحقیق دا خبره بالکل حقیقت وي وسنه احتمال لري شک او شبهه لري اګه دا غني شو ولې شوم دا کار به هم دغه شان هغه کې سنه احتمال کې دي شي خدا چې الله په دې کې شک نشته او الله پاک د شک نه د کتاب کې شک نشته او الله د شک نه د عیب نه مبرع دی پاک دی دا د الله کلام دی په دې کې شک نشي کېدی په دې کې شوبه نشي کېدی په دې کې عیب نشي کېدی بس دا اول الله نفي وکړه چې ستا د ذهن نه دا خبره مکمل میټه او ختم شي چې ګوره دې قرآن مجید کې شک شوبه نه چلیږي که څوک پکې شک او شوبه کوي الله ورته په قرآن مجید کې لږ ځای چیلنج ورکړی چې ته د قرآن مجید په شان دی قرآن بل راوړی که نشي د 10 سورتونو عمر راوړی 10 آیاتونو عمر دا یو آیات عمر یو وړوکی سورت ان اعطیناک الکوثر په شان یو سورت راوړی نشي دا چیلنج الله ورکړی دی عربو ته ورکړی دی ټوله دنیا د عجمو ته ورکړی دی چې څومره چې هغه ځان ته تکړه لغت والا ټول د الله چیلنج ورکړی دی چې راوړی ځکه چې کفارو کله چې قرآن نازلېده نو کفارو وی چې دا خو د نبي علیه السلام مبارک نعوذ بالله دا خو دې ځان نه جوړ کړی دی اوس مونږ ته ښه هسې مونږ باندې خپل لکه بل یې زده کړی مونږ ته ښه د الله کلام نه دی الله پاک نبی علیه السلام ته وفرمایل چې دا ویسه یو نبی علیه السلام یو صحابي له ورکو دا ویسه د مکې په غلاف یا د مکې په دیوار باندې دا ان اعطیناک الکوثر دا صورت ولګاو چې دا یې ولګو سهار چې دغه لوی شاعرانو او لوی دا فصحا او لوی دا چې کوم دا لغت والا دا ټول رااله چې وایي کتل دا د مخلوق کلام نشي کېدی دا د انسان خبرې نه دي د انسان کلام نه دی دا چېرته د خالق د الله طرف نه دا کلام راغلی نو د دې هېڅوک مثل نشي راوړی داسې الله دا کلام داسې جوړ کړی دی نو دا اوله کې لا ریبه هېڅ شک نشته فیه په دې کتاب کې هدن او دا کتاب دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو د پاره د پرهیزګارانو د پاره د هغه خلکو چې د الله نه یریږي متقین چې د الله نه یریږي نو دلته د هدایت د سوال هغه درې درجې دي یو چې هغه د عام هدایت دی د عام انسانانو لپاره هغه کافرانو هم داخل دي هغه کې مسلمانانو هم داخل دي خواص عام ټول داخل دي هغه کې حتی چې حیوانات بكم تمام کائنات پکې داخل دي یو هدایت هغه دی دویم هدایت هغه دی چې هغه صرف د خاص د مؤمنینو لپاره دی چې هغه د مؤمنینو لپاره هدایت دی او دریم هدایت هغه د مقربینو لپاره چې الله ته کم خلک نږدې دي دلته مراد هدن هغه ذکر دی چې هغه کم هغه خلک ته مراد د متقین هغه خلکو لپاره چې د آخرت د ورځې هغه نجات مومي او جنت ته تلو والا خلک دي دغه مسلمانانو دین مراد دي چې دغه خلک د قرآن نه ډیره فائدہ اخلي اوس یو کس هغه مخکې نه په قرآن کې هغه مني انکار کوي نو هغه به دې نه څه فایده والي او چې کولاو کې هغه مخکې انکار کړی دی نو چې څوک یې مني چې هغه یې مخې ته ګوري نو هغه لپاره نور هم هدایت او رڼا داسې واقعېږي مخې ته ورور هم په زړه کې هغه یاره چې کوم دی نو اول به زموږ دا چې زموږ به د الله نه زموږ به یارې په زړه کې چې زموږ د الله نه په زړه کې یاره چې یاره دا کار کوم د دې کار به ثواب زه الله له جواب ورکوم دې ته متقین مونږ مخکې په دې سورۃ الفاتحه کې ویلي اهدنا الصراط المستقیم مونږ د الله نه دعا وغوښتلې یا الله مونږ ته وښایې نیغه لاره دا دعا مونږ وغوښتله
الله پاک چې دی مونږ دغه نیغه لاره وښودله هغه دا دی الف لام میم الف لام میم ذلک الکتاب نواله هغه من الجنة والناس دا ټول قرآن ټیک شو یا دا دی یا نبی علیه السلام مبارک مونږ ته د وحي په ذریعه باندې د خپل حدیث مبارکه بیان کړي دي دغه ټوله نیغه لاره ده یا دا ټول قرآن کریم ته مراد دی دلته سوال مونږ کړی اهدنا الصراط المستقیم نیغه لاره لا دا کسان چې تا په هغه باندې انعام کړی دی نعمت پې کړی دی نو هغه لاره دا ده چې هغه دا قرآن مجید دی چې تمام کائنات دپاره دا نازل شوی دی پرونه د الحمد معنی څه پیرا کو او بیا د دې آیات الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه ټول صفاتونه د خدای توب د کمالات لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی چې فالون کې د مخلوقات دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی یا الرحمن الرحیم چې بخون کې مهربان دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا دی واقدار د ورځې د قیامت دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی ایاک نعبد خاص مونږ تعالی را عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم وخی مونږ ته او کلک کې مونږه په لاره نیغه صراط والذین لار داسې کسانو انعمت علیهم چې تا نعمت او انعام کړی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې ستا غضب کړی شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو آمین یا الله دا دعا زموږ قبوله کړي الف لام میم الله ښه پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې ذلک الکتاب دا کتاب چې دی دا قرآن کریم لا ریب هیڅ شک نشته فیه په دې قرآن کریم کې هدن هدایت ته او رڼا ده للمتقین دپاره د پرهیزګارانو الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله وصحبه اجمعین یا رب کریم دا څه چې موږ اورل په دې کې زموږ څومره غلطیان انشاءالله موږ ته معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله الله څومره د مسلمانانو دارونه چې زموږ د دې کې شریکت کړي الله دوی له بدله جزا ورکړي په آخرت کې په دنیا ځوانو کې الله دوی له خواږه ورکړي الله د دې د ښه پوهه د موټور د دې قرآن مجید نصیب کړي الله څومره دا کسان د لرې ناراضي دا مشران دا محنت کې او په دې تیارو کې راځي الله دوی دې بدله ورکړي الله ټول بدله ورکړي الله اللهم نحفظ رحم وكي باخره كذا كلمه لهم بجب جارك لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير نكير Taiwan